الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. امید لرم تاسو په روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې. دوستانو نن یو داسې واقعیت درته بیانوم چې تاسو د خپل لاندې نه به د ځمکه وتښتئ. دوستانو یو داسې واقعیت چې یوه ښځه او یوه هغې لور تانې ته ویر چي او تانې کې یو بیان ویر کی چې ما لور دومره مودې بیماره ده او دغې پسې چې کوم سړي لاس دی د کار چې چا کړی دی هغه د دغې خپل حقیقي پلار دی. دوستانو پولیس ایکشن واخلي، هغه پلار یې گرفتار کړي چې کوم اس ایچ او وي هغه خپله ښځه وي، فرزانه نوم وي. ګجرات دا واقعه ده دوستانو. هغې شک وي چې دا پلار چې ده دا بېګناه ده او د هغو جنبوج کې دا پلار نام نهاد ورکی دی پرچې کې. دوستانو وخت تیر شو، وخت تیریدو نه بعد چې کله هغې ماشوم هغې الواد وشولو، هغه یوه جینۍ وه، هغې ډي ان اے ټیسټ چې وشولو نو هغه ډي ان اے ټیسټ هغې جینۍ پلار سره میچ نه شو، هغې جینۍ ورور سره میچ شو. دوستانو دومره زیات حیوانګي مونږ معاشرې یو ګنده شکل چې و مونږ ته دې په هغه کې نظر ته راغلو چې مونږ الواد تربیت داسې وکړو چې هغو ته وایي اسلام مطابق چې اسلام یهی چې یو عمر د هغې نه بعد به خور او ورور به یوه بل ته نږدې نه پرېږدي، خو مونږ دې باندې عمل نه کوو. که دې باندې مونږ عمل کولی نو دا واقعات به داسې نه پېښېده. هغې نه نور چې کوم مونږ کې درنده صفت خلک موجود دي هغو خپل مخونه پټ کړي د ګیرو کې او اخوا دېخوا هر یو طریقې باندې ګیره وي که نه وي خو ځانونو باندې یو شرافت یو کیموفلای ځان باندې اچولی وي. دوستانو دا واقعه صرف دی واجب که مونږ ممبر صحیح شي، مونږ ممبر باندې لږ تعلیم شروع شي، مونږ سکولونو کې د خبرې تعلیم ملاو شي او مور او پلار ټولو نه زیات بنیادي ویلې تعلیم چې دا هغه د مور د غوږ نه شروع کېږي او مونږ دې باندې خاص طور باندې عمل وکړو چې دا ورور او خور دی بېشک خو اسلام دې بارې کې څه حکم ورکړی دی که دې باندې مونږ وچلېږو نو دا مونږ مسلې چې دي دا به حل شي، خو مونږ هغې باندې نه چلېږو. هغې نه بعد یو دومره غټه بېزتي چې یو پلار غوندې پاکدام نه رشته، هغې نه ورور سره چې کومه رشته وي هغه پاکدام نه وي، خو هغې نه باوجود هغې ډي ان اے ورسره ملا شلو. شیطان چې دا سړي باندې څه نشي کول، هر یو چیز کول چې خو مونږ زندګي اسلام مطابق نه ده، که اسلام مطابق وه نو مونږ به نن دا مسلې نه فیس کوله. دوستانو که مونږ ویډیو مو خوښوي مونږ چینل مخه د سبسکرایب کړو، ټلې نشان د څخه مخه وی. والسلام.